الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صدق الله العظيم. عزیزانو زمونږ د درس موضوع رد الالحاد او د نن درس عنوان دی ملحدین د اسلام په قانوني وراثت باندې اعتراض کوي چې اسلام ښځې ته نیمه حصہ ولې ورکړې ده. دا سوال د دوی بنیادی غلط دی. اولی غلط دی، دا غي وضاحت درته وروسته کوم، خو فعلا درته اول د دې خبره وضاحت پکار دی چې دوی دا سوال ولې کوي. دوی دا سوال د یورپ د فلسفه د هیومنیزم د مساواتو په بنیاد باندې کوي. د دې نه وروسته دا فلسفه د مساواتو ده چې ښځه او سړی برابر کېدل پکار دي. موږ دوی ته وایو چې مساوات تاسو صرف په اسلام کې لټوي، په دې نورو مذاهبو کې نه لټوي. يهوديانو نه وګورئ، تاسو تاسو کوي چې تاسو ښځو له حق ورکوي که نه ورکوي. عیسایانو نه، هندوانو نه، په دې نورو مذاهبو تاسو اعتراض ولې نه کوئ؟ تاسو چې په اسلام باندې اعتراض کوئ مطلب دا دی الحمدلله دا پته هم ده موږ ته چې اسلام حق دین دی، ستاسو مقابله کې هم دا یو دین ولاړ دی. څومره ادیان چې دي دا ټول د مغرب د فلسفې د هیومنیزم او د کم د الحاد دا فلسفه چې دا د دوی نه دوی متاثر شوي دي، ټول مذاهب خراب کړي دي. خو الحمدلله د اسلام سره عقلي او نقلي دواړه دلایل موجود دي. اسلام اته قسمه ښځو له په میراث کې حصہ ورکوي چې د دې ښځو په نورو مذاهبو کې حصہ نشته دی. او د دوی دا سوال ځکه غلط دی، بنیادی طور د دوی دا سوال ځکه غلط دی چې انسان وفات شي د دنه زوی پاتې کېږي او لور ته پاتې کېږي. نو سوال داسې پکارو چې د زوی ته د دې جنۍ په مقابله کې لور په مقابله کې زوی له دوه چنده ولې ورکوي، دې جنۍ ته نیم ولې ورکوي؟ سوال داسې پکار دی. اول موږ تاسو ته د دې خبرې وضاحت کول غواړو چې د اسلام نه مخکې به میراث د میراث تقسیم په کومه طریقه باندې کېدو. نو د یهودیانو په معاشره کې ښځو ته حصہ نه ملاویږي، نه لور ته ملاویږي، نه مور ته، دغه شانته کې نه خور ته، نه نیا ته. اته قسمه ښځې چې اسلام د ته حصہ ورکړي دي یو تم نه ملاویږي. یهودو کې ترتیب دار چې اول زوی موجود وي نو پلار رور دي ته نه ملاویږي، بس زوی به ټول مالوالی. بیا په زامنو کې کچرتا زامن ډیر وي نو مشر زوی به دوه چنده علي. بیا چې زوی نه وي دویم نمبر د پلار دی نو پلار ته به میراث ملاویږي، که پلار نه وي بیا به رور ته ملاویږي. دغه شانته کې د ښځې او د خاوند میراث هم نشته. هلته یوه ښځه چې وفات شي نو ټول مال به خاوند ته ملاویږي، خو ښځې ته هېڅ هم نه ملاویږي. خاوند وفات شو نو ښځې ته مال نه ملاویږي، میراث نه ملاویږي. دا خو د یهودیانو ترتیب شو چې یهودیان سړو ته میراث ورکوي او ښځو ته میراث نه ورکوي. موجوده انجیل چې دی او څومره اناجیل چې موجوده اوس دي دا 5 مشهور، نو دا صرف د نصیحتونو کتابونه جوړ شوي دي، بس قصې دي پکې، نصیحتونه دي پکې. د وراثت دپاره دې کې څه داسې خاص قانون نشته دی. نو عیسایان چې کوم مذهبي خلک دي اکثر هم ملحدین شوي دي، هغه جدا مسله ده. کم چې دی کې دا مذهبي خلک دي نو دوی بیا په نورو مذاهبو باندې عمل کوي، د یهودیانو په مذهب باندې عمل کوي، او د اردن عیسایان چې دي دا د اسلام په قانون باندې به عمل کوي. دا د یهودیانو او د عیسایانو خبره شوه. او د هندوانو په معاشره کې خو د ښځې د سره حق نشته دی. هغوی خو د خاوند د ژوند نه وروسته خو بیا هغوی ښځې ته د ژوند حق نه ورکوي. نو د هغوی دین هم دغه ترتیب سره روان دی. د اسلام نه مخکې با عربو په 3 قسمه باندې مال تقسیمولو. اول به نسب سره مال تقسیمولو. نو نسب کې به هلکانو ځوانان به پکې او ماشومان او جنکو او ښځو ته به پکې مال نه ملاوېدو، میراث به نه ملاوېدو. او دوی به دا مقوله ویله
کیف نعطي المال من لا يركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا منګه څنګه مال ورکړو هغه چاته چې څوک پاس باندې سورلی نشي کولای او نه څوک تور اوچتولی شي وسله نشي اوچتولی او نه د دشمن سره مقابله کولی شي نو ماشومانانو خزو نو دی هو د دشمن سره دغه نشو کوله مقابله ونی پس اسماني سورلی کولای شندوی ته بدوی دا نه ورکولو دا طریقه روانه وا د جنگ احد په موقع باندې الله رب العزت د میراث احکامات نازل کړل واقع داسې د شان نزول د واقع داسې چې صاد بن ربیع رضی الله تعالی عنہ د احد په موقع باندې نبی علیہ السلام سره شهید شو نو هغه ترتیب په کمزور ترتیب چې به میراث تقسیمېدو نو د میراث تدیرونو تقسیم کو د دوه لوریانې به خزه واغویله سور نکړه نو نبی علیہ السلام ته خزراله چې د الله رسول صاد رضی الله تعالی عنہ تاسو سره شهید شوی دی او د لوریانو ته موږ ته صحیح سم ملاو نشو ټول مال رونو واغستو نو الله رب العزت دی وخت د آیاتونه نازل کړو چې تاسو الګ ته دوه چند ورکه یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الله تاسو ته وصیت کوي الله تاسو نصیحت کوي چې تاسو الګ له دوه چند ورکه نو بیا په دې موقع نبی علی السلام د صاد رضی الله تعالی عنہ ورونه راوغتل ورته ویل د مال تقسیم کوي رونه اسبو دغه شان دکی مال کې 14 حصے د لوریانو ورسېدي 3 حصے د خځې ورسېدي سومن او 15 حصے رونو ته پاتې شوي موږ هر یو مسله د 24 نه جوړونو په دې ترتیب مو سره تقسیم کړو چې سلسان نو دا 14 راځي د مرته لوریانو ته ورکړي او سومن 3 راځي هغه خځې شو 15 حصے رونو ته پاتې شوي په تور د اسبا نو د نروسته بیا د اسلام د ترتیب شروع شو نو بیا اسلام 3 سيزونه د میراث د لپاره بنیاد وګرځول اول نسب نو په نسب کې مذکر او مؤنث دواړه شامل کړو په مذکرو کې چې کوم کسان دي نو هغه پلار دی نیکه دی رور دی خاوند دی دغه شان دغه چې زوی نه نو وسې دی چې پلار نه نو نیکه دی دا خلک دي او په خزو کې بیا اته قسمه خزې دي خزه ده زوجه دغه شان دغه دویم نمبر بنت نلور بنت الابن وسی په دریم نمبر په څلورم نمبر باندې حقيقي خور پلار وزیزه چې موږ ورته وایو حقيقي خور پلار او مور چې دوانه یو وي اخت لابن او من چې ورته ویل کېږي دغه شان دغه په بل اخت لابن اللاتی چې ورته ویل کېږي پلار وزیزه خور او دغه شان دغه مور وزیزه خور اخت لامن چې ورته ویل کېږي او دغه شان وم نمبر باندې نیا د جد صحیحه نیا او اتم نمبر مور دا د میراث دا نسب کې داخله کې وګرځول دغه شان دغه نکاح هم دا دویم سبب ته اسلام د میراث دی هغه نکاح د خزو خاوند یو بل میراث وړل شي په نورو مذاهبو کې خاوند خو میراث وړل شي خو خزانه شوړي او دریم سبب ولادت نو دا د میراث د تقسیم وضاحت موږ په دې طریقې کړی دی اسلام چې کوم حق خزل ورکړي دا یو مذهب نه دی ورکړي صرف هغه یو واقعیت چې پاغي کې د جنې ته د خپل رور نه نیم ملاويږي دا خپل وجوهات دی هغه د ذکر کوم چې یو رور وی یو خور وینو دی وخت کې به د مال 3 سي 2 سي به خور رور والی یو سي به خور والی دغه یو صورت دی باقی داسې صورتونه پکې شته چې دا لور د دې میت لور د هر چا نه زیات وړي یو صورت د مسلې دی یو ته یو انسان وفات شو یو لور پاتې شو یو ته پلار پاتې شو ګوره د میت پلار پاتې شو او یو ته نوسه پاتې شو نو شریعت ته دا وایي چې دې بنیم مال به لور ته ورکی او سدس به پلار ته ورکی او نور چې سونه پاتې شو هغه بدن وسی شي سبب شي نو موږ هر یو مسله 24 نه جوړو نو په 24 کې نسب 12 د لور شوي او د کې سلور حصے د پلار شوي او باقی اته حصے دغه ته پاتې شوي نو وسی ته پاتې شوي نو په دې ترتیب سره موږ دا تقسیم ورته کو نو دا یو صورت داسې دی چې هغه کې صرف د دې جنې د خپل رور نه حصہ کم رسیږي یعنی دې صورت ته تاسو ګورئ دې کې د 12 حصے ویوړي د مړي د پلار نیم ډیر یوړه د مړي د نوسی نیم ډیر یوړه او که د مړي رور وینو خو د پلار په وجه باندې ساقط کېده غنه ورته اسم نه ملاوي او دا وجه دا ده چې سړی ته د مال ضرورت ډیر زیات دی د سړو په ذمہواری الله تعالی د دنیا ټول بوجي خېده او د دې په مقابله کې چې خزه د نودمره ذمہواری په د باندې نشته دا کوم جنې چې پاتې شوی دا اول د پلار په ذمہواری کې و
اوس چې پلار وفات شو نو دا ضرور په ذمہواره کې رااله چې کله بیا د واده وشي نو بیا د خاون په ذمہواره کې وي نو د زنانو دومره مال ته ضرورت نشته رسونه چې مال ته د سړي ضرورت دی ځکه عمده رور دی دا بوس په دې خور باندې خرچه کوي اسلام چې کوم دا انصاف قائم کړی دی دا په یو مذهب کې نشته دی ځکه دا ماشوم چې اول پیدا شي اول دا د پلار په ذمہواره کې وي پلار اخراجات پوره کوي چې پلار وفات شي او نکاح نه وي شي بیا ذمہواری درونو په سر باندې وي او چې کله نکاح وشي نو بیا ذمہواری د خاوند په سر باندې وي او خاوند چې کله بیا وفات شي نو بیا د بچو په سر باندې ذمہواری وي نو د ښځې مال او دولت ته دومره مسله نشته او دومره ضرورت ورته نشته زمونږ مسله کم ځکه خرابېږي کم چې ملحدین اعتراض کوي هغه د دې ځینه کوم خلک چې زمونږ معاشره بیا د یورپ د معاشرې سره برابروي دلته زمونږ مسله خراب شي ولی دی وی وګوره الته په یورپ کې چې اوس کوم یو خو هغه مذهبي سیان دي چې هغه خو یا په اسلام په قانون باندې عمل کوي یا د يهودانو په قانون عمل کوي کم چې په کې دا جدید دي ماډرن خلک چې دي نو دوی بیا نیم ورکي نیم زویل ورکي نیم لور ته ورکي نو دا ملحدین په دې بنیاد باندې دوی اعتراض کوي نو موږ ورته وایو ټیک دا غي ته خپل نیم ملاو شو لکه فرض مثال نیم مال ضرور شو نیم د خور شو خو دې تم به وګوره چې دوی کله بیا د کور کرا ورکي او دوی کور په کرا نیولې کدارور او که خوري که خزه او که خاوندې کار سوګي نو $50 به $100 باندې دوی کور نیولې وي نو 50 به سړی برابر او 50 به دا خزه 50 به رور برابر او 50 به خور برابر رور او خور دی په یو کور کې اوسېږي ټیک د نیم مال رور واغسو نیم خور واغسو خو اوس مساوات هوکې خو دې مساواتو ته وګوره چې اوس په دې معاشره کې به $50 کرا به رور ورکي او 50 به خور ورکي د اسلام په معاشره کې دا شی نشته رور او خور کور کې اوسېږي پلار وفات شو نو دې وخت ټوله کرا به څوک ورکي دا به دا رور ورکي خزه باندې سره بوج نشته نو هغه دغه وجره چې د یورپ معاشري ته ګوري خو بیا دې ته نه ګوري چې لکه تاسو خو د اسلام د معاشري ته ګوري چې دې باندې په خزه باندې خو سره بوج نشته نه په د هیڅ ضرورت هر څه د پوره کېږي تر دې پورې چې د زنانو د مسلمانانو الحمدلله موږ د زنانو هر یو ضرورت پوره کوو دا غي ته خود سره پیسو ته ضرورت نشته او که تاسو پیسې ته ضرورت دی نو تاسو خو ته ضرورت دی ځکه چې د کور کرام تاسو په خزه باندې بیانې مخلاصوي نو د ملحدینو دا اعتراض دا باطل دی عقلی او نقلی دواړه چې اسلام الحمدلله تقسم خذله په میراث کې حصہ ورکړي دا یو مذهب هم نه دا ورکړي او دغه شانته کې په دې یو صورت کې صرف د دې جنې دا حصہ ضرور نه کم ده چې هغه د په ذمہواری کې ده باقی من صورت تاسو ته ذکر کو چې د پلار نه هم د میت د پلار نه هم د دې میت لور ته ډیره حصہ ملاو شوله نو دا درسونه مخکې اوري او دا مخکې شرکوي د دې لپاره چې د دې ملحدینو تدا جوابات ملو شو مسلمانان چې کوم دوی په شک او شبهات کې چولې دي چې دا هغوی دا شک او شبهات ختم شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین